څوک د یو مسلمان حاجت پوره کولو دپاره لاړو چې زه د دې مسلمان حاجت پوره کم، دا په مشکل کې دی، په تکلیف کې دی. وی الله رب العزت دې ته د 10 کالو اعتکاف نه زیات ثواب ورکوي. و یو ځل ابن عباس رضی الله تعالی عنه په مسجد نبوي کې اعتکاف کې ناست دی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام وفات نه بعد وخت دی، نبی علیه الصلاۃ والسلام وفات شوی دی. و یو کس مسجد نبوي ته راغلو، ابن عباس رضی الله تعالی عنه سره کېنستو. و ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي یا فلان اراکا کئیبا حزینا، زه خو تا ډېر غمجن ګورم، ډېر غمجن یې، ډېر پریشانه یې، څه وجه دی؟ وایي دا کس ورته وایي چې ما باندې یو کس قرضه دی، قرضه ډېره زیاته دی او هغه یې رانه غواړي او زه یې طاقت نه لرم چې زه یې ورکړم، نو زه پریشانه یم چې دا قرضه کم زه نه ورکړم. و ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې خفه کېږه مه، زه در سره ځم د ستا شفرس کوم، ورته وایم چې ګزاره ورسره وکړه، دا غریب دی، د سره پیسې نشته. و ابن عباس رضی الله تعالی عنه مسجد نبوي نه راووتو. وایي دا کس ورنه پوښتنه کوي چې ته خو اعتکاف کې ناست یې، ایا ستا خپل اعتکاف هیر دی چې ته ما سره ځې؟ و ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې اعتکاف مې نه ده هیر، ما نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث اورېدلی دی، هغې فرمیل چې که څوک د مسلمان حاجت پوره کولو لپاره لاړ شي، یو مسلمان ته حاجت پېښ شوی وي او دا بل کس ورسره لاړ شي چې زه حاجت پوره کړم، الله رب العزت دې ته د 10 کالو اعتکاف نه زیات ثواب ورکوي. او څوک چې الله رضا دپاره یوه ورځ اعتکاف وکړي نو الله رب العزت د دې کس او د جهنم په منځ کې 3 خندقه حایل کوي، 3 خندقه فاصله جوړوي او یو خندق فاصله دومره دی لکه ځمکې نه ونیسه اسمان پورې. نو بیا ورته حساب کوه چې څوک 10 کاله اعتکاف وکړي د هغې به څومره ثواب وي، هغه به څو خندقه جهنم نه لرې کېږي. او نن زموږ څه حال دی، موږ چې څوک په مشکل کې وګورو، په تکلیف کې وګورو، یا هغه موږ ته وایي چې زما دا حاجت ته ما سره لاړ شه، موږ څه ورته وایو چې زه مصروف یم، زه دومره فارغ نه یم چې تا سره لاړ شم، خپل کار کوه. او ځان ته وایي چې زه مسلمان یم، ځان ته وایي چې زه د رسول الله امتي یم، تا نه بل مسلمان د تعاون اپیل وکړي او تو ورنه مخ اړوې. کوه تهجد، کوه وبینه، کوه ذکر اذکار، په دې باندې خو تا نه پیسې نه ځي، نه ته تکلیف میلویږي. مسلماني پته خو په هغې ځای کې لاګي چې په کم ځای کې تا نه د مال مطالبه وشي، تا نه د جان مطالبه وشي، ته مال هم ورته ویر کړې، ته جان ورته پیش کړې، ته بیا حقیقي مسلمان یې. که ستا دا خیال وي چې زه صرف ذکر اذکار سره جنت ته لاړ شم، د مسلمانانو د حقوقو خیال نه ساتم، نو داسې خیالي پلوونه دي خورایي.